أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما بشک خبر دا بلندا جزاء بدلا سزا الذين دعوا کسانو دا یو علاقہ و اورینا دا غنه کسان راغلو مسلمانان شو ایمان راوړو مدینه ته راغلل چې مدینه ته راغلل بیماران شول رنگونه زیات شول او بیماران شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو دا واسطه وای کمزه کې چې د غنیمت مخان دی الته دی خانو پي او دا غي تش متیازي دي سکي الله تعالی بدا جوړ کی لاړو الته چې کوم د هغه خانو شپونکې ورته وای او کار څه ورته وای د خانو چې کوم ستون کې وو ناغه سره دی وو پي اسکله روغم شول او صحتمندم شو غټ شو ډېر نو نیت خراب شو مرتد شول او د سړې مړکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کس مقرر کړي شوی وو په خان باندې د مړکو او خاني متختول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پته ولګا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهد او امیر وو نو هغه پس مجاهدین واسطه ول چې وای نه صحیح دا غیر کیدا سړی نو لاړ پس مجاهدین او وینه ول چې وینه ول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ترين سزا ورکړه دغه چې اغوی دا سړی ډېر په تکلیف سره وشل او شهید کړو او سترګې تی وستلی وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره حکم وکړ چې دې پسترګو کې ګرمي صلایان د اوسپنه دا پکې راتی ری کوي دغه چې څنګه قتل کړي او مغه سي قتل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهائی نرم زړه خپل ځان باره کې چره چاته غصه نه کړي حتی چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د لس کال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وای ما ته چره رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه نه کړي او د خپل ځان باره کې خود الله حکم باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرمي نه کړي ناغې ته سزا ورکړه دغه باره کې د آیتونه دي انما بشک خبر دا د بلندا جزاء الذين سزا دا کسان يحاربون چې جګړه کوي حرب جنگ ته وایي فساد جګړه الله سره ورسول او دغه پیغمبر سره نه مانی خبره لکه سود چې خوري نه دا جګړه دغه چې الله اعلان کړی چې ما ور سره جنگ دی ويسعون کوشش کوي په الارض بزمکه کې فساد اي يقتلوا دا چې قتل دکړي شي او يصلبوا او یاد په پانسی او خجولې شي سولې دکړل شي او تقطع یا دی پریکړل شي ايديهم لاسونه د دوی او ارجلهم خبي د دوی من خلاف عدل بدل او ينفو یا دی اوشړل شي من الارض د زمکنا بیا دې کې فرق ته بعضي مفسرین وایي چې قتل کړي وي نو قتل به کې قتل نه وي کړي نو نه به قتل کوي او خو خبره دا چې کومه صحیح خبره ده هغه دا چې کومه مفسرینو دا سی ویلي دي هغه دا چې دا اختیار د قاضي ته حاکم ته د وخت فیصله کوون کی ته داغه مرزي ده چې قتل ور کوي او کپ پانسی خېږي او کپ ټوپکی ولي او کلاسونه پرې کوي او وطن نه شړي هغه بنویت ته ګوري د تعذير وای د الله طرفنا هغه بنویت ته ګوري د هغه نویت په بنیاد باندې به فیصله کوي نو قتل کړي نو قتل وکړي شي د قتل څنګه کړي د هغه سه بوشي او وطن نه وشړل شي وغیرہ ذالک دا لهم دې د پاره خزيون ذلت شرمندګی دا دغه چې لاس کټ شي خلک په پښتنه کوي خپل مم ځین کار وخت وي په دنیا کې ولهم دې د پاره په الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم لویا دغه دا کوته طریق دي ډکوان دي دا ډکوانو سزا د عام غله سزا نه ده الا الذين مگر هغه کسان تابو چې دوی اسلام من قبل مخکې د اغانا تقدروا اندا چې تقدروا تاسو په قابو مومي یعنی که سړی غلا وکړه او تا اونیو او به دی وای توبه نه دا توبه به نه قبلې کیږي ځکه دا غدا اونی ولې شوست به وباسي نه نیولې شوی نه ده او هغه مخکې دی توبه وباسي یا ډاکو دی وغیرہ یا نور څه دی خو ان تقدروا کچری تاسو د الله چې قادر شوی نه یې علیه باغی باندې فعلمون پواشي ان الله بشکل غفور بخون کې رحیم ربانه ده نیول نه بعد
بیا معافی وای دا سزا ساکت کینا یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اتقوا الله ويرجوا د الله نه وابتغوا لټوي الیه هغه طرف ته الوسیله دا آیات نه هم دي خلکو له مسلمان صلی جوړ کړی دا الله دې ته هدایت وکي کنه الله دې موږ ته اخلاص کی وسیله لفظي معنی دا ذریعہ تقرب ذریعہ پوړی ته هم ویل شي پړی ته هم ویل شي هغه شی چې تی ذریعہ کې دلته التخیج نه بده پوړی بخیج دلته وی وسیله ذریعہ پښتو کې اسانه معنی ده نو اولټوي الله طرف ته وسیله به خپل الله بیان کړی هم دا اول جواب کوم د آیات کې موجود ده چې وجاهد فی سبیله او جهاد کوي د الله په لار کې کوشش وکړي او دغه کوشش الله ته ذریعہ جوړ کړي چې تاسو دعاګانې قبول شي تاسو نور نو دې دا جوړه کا چې د بل چا عمل یا بل سره دا وسیله کې ما تدا شرع کې په وسیله د فلانی بابا ما تداو کې په وسیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تداو کې په وسیله د نیکمه دا نشته د چا وسیله په پردو اداغه بدغه نه چي په پردو شینو باندې نه کی خپل بکای خپل عمل وکا هغه ځان ته وسیله جوړه کا او الله نه وغواړه ما برکات وکړل الله قبول کې زما دا مسله حل کا ما 100 روپۍ ورکې د الله په لار کې الله دا قبول کا زما دا کارو کې د تقرب ذریعہ په عمل باندې او په جهاد باندې کوشش کول بالعمل والجهاد تقرب الى الله تا په عمل او په جهاد باندې دا ذریعہ جوړه کا هر عمل نیک چې کوي دا ته د دې په ډېر تفصیل دی وخت مونږ سره نوي هغه درې کسان چې کم په لار کې ګرځي وي په یو غار کې نو هغه چې الله نه سوال کوو نو دا سوال نه وکړي چې زما پلار داسې خسړی او زمانه کې داسې وو او د نیکه نه بلکې درې او خپل عمل پیش کړل ما مور تشپتی را کړی او ما دا کړو الله تعالی ذات لپاره می کړیو دا کانه لري کینو الله لري نو خپل به عمل وکي هغه به ذریعہ جوړه کی الله وتا کارو کی وجاهدوا جهاد او جهاد کوي فی سبیلی دا غبلا رکی لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ ان الذين بشک اغا کسان کفروا چې کافران دي کفر کړي دي لو ان لهم کچيري دوی د پارا ما هغه فل ارض چې بزمکه کې دي جميعا اټول ومثله هم دمر بیا معهود سره نور ليفتدوا د لپاره چې فدیه ورکی یعنی بدل ورکی به دا شی من عذاب یوم القیامت عذاب د ورځې د قیامت نو ما تقبل منهم نب قبلی کی د دینا دا آیت مخکیم تیر شوی دی قیامت په ورځ کې دا ټول از مکه د سرو زرو نه ډکه کې او هم دومره یو بلم ډکه کې نو خلاصيږي نه چې دنیا کې دی ورکړي نه ما تقبل قبول بنقل شي منهم د دوینا ولهم او دوی د پاره دا کم چې ګناه کړی دا دوی د پاره عذاب علیم دردناک یریدون دی غواړي ان یخرجوا چې راوزی من النار اورنا دوی به قیامت پر ورځ غواړي چې وزي اورنا وما هم او نبی دوی بخارجین وتن کې من هذا اغینا ولهم دوی د پاره عذاب مقیم همیشه پاتې کیدونکې قائم و دائم همیش والسارق او غل سړی والسارقه او غلا خذا چغلا کوي غلا فقطعوا پریکي ايديهما لسن د دواړو جزاء اندا بدلدا بما په سبب د هغه کسبه چې دی کړي دي کمکار چې کړي دا دغه بدل دي نکالن عبرتناک سزا یا د پاره د عبرت من الله طرفنا خیلاز به پریکل شي او څومره بیا بده کې اختلاف ده یو دینار امام حنیفه 10 روپۍ یا یو وخت روټي چې بګيږي مختلف هغه دی بیا عالمانو فیصله کړی دا نو دې باندې وکټ کولای شي مسلم شریف کې حدیث دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دینار د څلورمه حصے باندې دی کټ کړل شي د دینار څلورمه حصہ هغه بنیاد باندې دا تقریبا دا اصل 200 روپے راځي من الله دا الله طرفنا والله وعلى تعالی عزیز زورور د حکیم خوند د حکمت ولده فمن تاب بس چا چې توبه وستا من بعد ظلمه ورسته د ظلم نه ان ظلم خپل نه چې کړي دي غلا کړي دغه نه بعد واصلح او عمل نیکړو
اصلاح وکړه فإن الله بشک الله يتوب قبل علی مهربانی کوي علیه بدباندی د توبه الله بیا قبل ان الله بشک الله غفور بخون کې رحیم مهربان دی الله مهربان دی دا بنی اسرائیل کې چې کله اغلا غو کړل بیا غویل چې نه موږ دا سزا نشته لاس پر کول وای څه سزا ده وای خربانی کینه مخ ورته تور کو نو دا دوی پټ کړو تعریف کړو چې بیا کله باندې تورات راوخته نو دا سزا پکې و د لاس پر کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لاس به پر کېږي خامخا اگر کدا هر څوک ولی نه علم تعلم آیا خبر نہیں ان الله چې بشکاله له غد پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه دا يعذب سزا ور کوي من هغه چاته یشاء او چې غواړي ويغفر بخنه بکي لمن هغه چاته یشاء او چې غواړي والله او الله على كل شيء قدير پرچ باندې قادر دی یا ايها الرسل یا ايها الرسول اے پیغمبر لا يحزنك غمجن دین کیتا الذين اغكسان يسارعون چې کوشش کوي بیړه کوي جلدی کوي فل کفر په کفر کې من الذين دغو کساننا قالوا چې غي وای آمنا موږ ایمان راوړی دی بی افواههم بخپل خلو باندې ولم تؤمن او ایمان راوړی نه دی قلوبهم زړه د هغه زړه ایمان نه دی چې په خله وای چې موږ ایمان راوړی دی ناغې دي تا پریشان نه کی ومن الذين ودعوا كسانهم هادو چې يهوديان دي سمعونا اوریدون کی دي للكذب د دروغو دا به دا ویډیو مافي غزا په اول ما تاسو ته دي لپاره نه کو چې چا غیب بیانو خو د قران چې وای نو خپل اطمینانم سړی ته حاصل شي چې تاسو کله دا ترجمه زده کوي الله در باندې زده کوي الله درته آسان کا نو بیا د حالات مطابق د قران وای دا یو شی درته خیدا داسي سمعون للكذب اوریدون کی د دروغ دي چې کله ورته کینی کنه او تقریر ورته کوي چې عیسی او پیغمبر او دا دوستو د اکبر او داخل په ادیرش یو زړه قبر ته څنګه او ډنګ او ټول شپه د تناسی نستړي کی همدا سي ورته ناتونه وایا او د پیغمبر نه ورته خدای جوړوا او هیڅ بلای نه وای او ټول شپه د سرونه وای او پیسې ما چې یو غډی کی ما نستړي کیږي نه فلم ته کینوا 3 غنټه او 5 غنټه او 10 غنټه ناشتي 10 غنټه او کیلونو ته کینوا کیلتا ټول شپه تیرې چې اذان شي پته ولګي سار شوه هم دا رنګ نور د گیمونه د ناشتي وغیرہ دا ټول او دا رنګ نور د دروغو کیسې د مولایان د کیسه ګویان چې به کوي خو چې ورته وای چې قران ته راشه نو بیا 15 منټ هم د سره ټایم نشته هغه وجدا نه ده وجدا چې دته ټینګی دی نشي دا انسان را پاسي وي خي سړی نو چې کوم سړی وي خدو ته پاتې دوته تیار نه هغه بیا نه پاتې نو وګګ دي دروغ ته سمعون او وګګ دي لقوم اخرين د نور خلق د پاره جاسوسي کوي او د دې لپاره اوري چودريګه بیا بل راشه چې خپل مولوی صاحب ته وایي چې تاسو په سیخه داسې خبرې کوي او بیا هغه ورته وایي دا وابي دی او فلانه لم یاتوکا چې ندی راغلی تا ته اغوی ته اوري يحرفون الكلمه اغوی بدلی کلام خبري من بعد ورست موادی د غید خپل زینونا یقولون وای او دا ورته وای د مشران د کشران ته ان اوتیتم کچری درکل شو تاسو ته هاذا دا ان کدا سے حکم درته وکړو فخذوه نو ایمنی وان لم تؤتوه او کدا سے درته اون ویلی یا دا حکم در نکړو فحذروه نزان ته بچ کی په ایمان وای تاسو هم داسې نه وای ته ترجمه ته چرازي چې کدا سي درته وای بیا یو معنی او کدا درته وای بیا نه معنی بیا وابي ده او حال دا چې موږ ته قران او حديث وای او بهرال داس یو ورنه یو زرد ته خدای شم په دیناس ته خلکو کوم درته څو کسان خدای مخکې نه ورته وای داسې وینو ټیک دا او کدا سي نه به معنی نو دا خبره د يهوديانو دا هغه موږ خپل کشرانو ته کتاسو مزاج مطابق او تاسو د مسلک خبره وانه منای و من يريد الله او څوک چې چاته چې وغوړي الله فتنته د گمراه کولو د فتنه کا چولو نه د گمراهي فلن تملکا نو هیڅ کله به مالک نشي ته له د هغه یعنی بچ کولای نشي چره بم بچ نه کولای شي هغه من الله نه د الله د عذاب نه شيء اولئک هم دغه الذين کسان دي لم يرد الله چن د وخت الله تعالی خو کړي نه دا ان يطهر چې پاکي قلوبهم زړه د دوی د اسراء الله نه پاکي کله اسراء پاکول نو قران ته بناستوي
لهم دې لپاره په دنیا کې خزي شرمندگی دا ولهم دې لپاره په الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم لوی. سمعونا وقګدي ناستی للکذب دروغ خبره تا اکالون للسحت خورون کې د حرام خورون کې دي دا ټول په موږ کېشته دي الله دې معافي فإن بیا کچری جاءوک دوی را شتاتا فحکم فیصله وک بینهم د دې پمنس کې او اعرض یا مختواړه وانه د دوی نه و ان تعرض کته مخواړه انه د دوی نه فلن یضرک ان اذ کله نقصان نشي در کولای تا ته شیء و ان حکمت او کبیا ته فیصله کوي فحکم فیصله وک بینهم د دې پمنس کې بالقسط په انصاف سره انصاف په بیان د الله سنور کوي اگر که دشمنان د الله او د الله د رسول ولی نه ان الله بشک لا يحب المقسطين منك انصاف کون کو سرا وكيف وسنگا يحكمونك دوی منصف جوړ کیتا فیصله وو کی پتا وعندهم اوال داد چې دوی سره تورات د تورات شتا فيها چباغي کې حکم الله حکم د الله دې رجم باره کې حکم په تورات کې و کنه خدای منلونه حکم د الله دې ثم بیا يتولون دوی مخ اړي من بعد ذلك ورسل الذين وما اولئك وندي داخلك بالمؤمنين ایمان وروړون کی ان بشک موږ انزلنا نازل کړه د تورات فيها چباغي کې هدن هدایت او نور او رڼا دا يحكمو چې فیصله وکولا به دا اغه النبيون پیغمبرانو په اغه ذریعہ سرا د تورات په ذریعہ به فیصله کولا الذين اغو اسلموا چې فرمانبردارو تابعدارو ایمان راوړو للذين اغو خلق د پاره هادو چې يهوديان او ربانيون او الله ولا زبرغان چې موږ ورته وایو الله ولا والاحبار او عالمانهم بما په سبب د دې استحفظوا چې طلب د حفاظت بکئی دوی کولا او دی ملایانو مشرانو نه به حفاظت طلب بکوي چې تاسو به هم د تورات یا د الله د کتاب حفاظت کوي او دی حفاظت کوونکی مقرر کړی شوی وو من کتاب الله د الله د کتاب نه څوک الربانیون والاحبار الله ولا عالمان اغوی هم دا واده غست شوی وو د الله تعالی طرف نه مقرر کړی شوی وو لکه اوس دا تا قران ویل یا علم دی کو یا الله خبر کې دی ټکی دونه نو تا د حفاظت ذمہ داری د الله طرف نه وشول بیا تب حفاظت کې داغه او بیان بکې داغه من کتاب الله د الله د کتاب نه وکانو دی علی باغ باندې شهدا اگواهان خپل به گواهم فلا تخشوا الناس بس ما یریږي د خلکو نه وای خشونی او ما نه یریږي ولا تشتروا ما خلی بیاات زما آیاتونو باندې دا ګوري الته د کتاب خبر راغله نو د آیاتونو باندې پیسې اغستل راغله تاسو خو به د قران حفاظت کوئ بیان به کوئ تلاوت به کوئ خلکو ته به خایي او داسې نه چې کاروبار ته جوړ کې او بیا پیسې په اخلي وخشونی مانو یریږي او ما خلی بی آیات زما آیاتونه باندې سمنن قلیل ادا دنیا چې لګا دا ومن او څوک لم يحكم چې فیصله نه کوي بما باغ باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله فاولئک انهم دغه کسان هم الکافرون دا کافر دي ارادتن قصدن د الله په حکم فیصله نه کوي نو د کافر دی نور معنی پکشته دي لکه عبد الله ابن عباس کفر دون کفرن دا هغه سی کفر نه لکه څنګه سړی کافر شي د عمل کفر وکړو چې کله ارادتن نه دا او که ارادتن وی لکه سړی مونږ نه کوي خود د اراده نشته چې کنه مونږ نه کوم او دی وای چې غلط کار کوم او مونږ می قضا کړو بس را نه کیږي نه نو د کار د کفر وکړو خو که سړی سره مونږ منی نه وای سره شتنه د الله طرف نه او دا څوک چې کوي دا غلط کار کوي نو دا کافر دی بیا وکتبنا مونږ لیکلی علیهم بدوی باندې فرض کړی مو بدی فیها بده تورات کې ان النفس چې بشکا سړی نفس بن نفس د نفس مقابله وي نفس بد نفس بدل کی کته ځکه چې دی کې یو ډله کمزوري وا بنو نذیر او د بنو قریظه کمزوري وا او بنو نذیر زورورو نو بنو قریظه ونه به چې څوک مړ شو نو بدل به چا نه ورکو نه به چا نه بدل غسته شو نه به چا بدل ورکو او بنو نذیر نه به چې مړ شو نو یو به مړ کو په کډوي به مړ کړ الله وینا دا سينو ما خو دې ته لیکلو چې کسب د کسب بدلی کاغه هر څوک یو زورور یو کني
والعين او سترګه بالعين په بدل د بل سترګې کی وی سترګه په سترګې والانف او پوزا بالانف د پوزې په بدل وي یعنی پر کوله بشي پوزا په پوزې بدل کې والاذن او غوږ بالاذن د غوږ په بدل کې پر کوله شي والسن او غاغ بالسن د غاغ په بدل کې والجروح او زخمونه قصاص بدل دي هغه هم دارنګ بدل څومره زخم کړي د عمره بدل کېشتا فمن تصدق بیا کچوک صدقه وکي د معافي د بدله نو څوک چې معاف کی به دا هغه زخم فهوان اغا کفاره هغه به کفاره شي د ګناه د ان تانم ګناونه شي نو ته معاف کا الله به تا معاف کی له دا ومن لم يحكم او څوک چې فیصله نه کوي بما باغ سبحانه انزل الله نازل کړی الله فاولئک هم دغه کسان هم الظالمون هم د ظالمان دي وقفینا او دوی نه پس مونږ اولیګل سبل بس مواستول په در په مواستول علی آثارهم د دې پسې د دې په نقش قدم بعیسی علیہ السلام بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم دی مصدقا تصدیق کون کلمات هغه بین یده چې دینه مخکیو من التورات د توراتنا دین اورست منور پیغمبرانو بیا عیسی علیہ السلام واسطو واتیناه او ورکړو مونږ هغه ته عیسی علیہ السلام ته الانجیل انجیل فيه چې باغی کې هدن هدایت و نور او رڼا و مصدقا او تصدیق کون کلمات هغه بین یده چې دین وړاندې من التورات د توراتنا و هدن او هدایت د انجیل و موعظه او نصیحت للمتقین د پرهیزګارانو خلقو د پاره وليحكم فیصله دیو کی اهل الانجیل انجیل ولا بما باغوان انزل الله چې نازل کړی دی الله هغه څه فیصله وکي چې الله نازل کړی دی فيه باغی کې یعنی په حکم د الله چې کوم احکامات الله په انجیل کې نازل کړی دي هغه څه فیصله وکي ومن لم يحكم او څوک چې فیصله اونکي بما باغ انزل الله چې نازل کړی دی الله فاولئک هم دغه کسان هم الفاسقون هم دینا فرمان دي وانزلنا امغه نازل کړ په دې قران کې دا مخکینی کتابونه او اوس وانزلنا او نازل کړل مونږه الیک تا طرف ته الکتاب دا کتابین قران بالحق په حق سره ټیک ټیک صحیح مصدقا دا تصدیق کون کې د لما د اغا بین یده چې دین وړاندې وو من الكتاب د کتابنا تورات انجیل ومهیمنا او نگهبان حفاظت کون کې محافظ د قران د تورات او د انجیل دغه احکامات په دې کې علیه باغی باندې فحکم نو تفصیل کوا بینهم د دې په منځ کې بما فاغت انزل الله چې نازل کړی دی الله ولا تتبع پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو عم جاءک اغنا چې راغلی دي تا ته من الحق د حقنا تا ته راغلی دي حقنا نو بیا دې کې ته د دې لحاظ او خاطر بیا مکوا لكل جعلنا او هر چا د پارا جعلنا مونږه مقرر کړی دي منکم استاسنا شرعتا یو شریعت یو طریقہ ومنهاج او یو لارا هر چا د پارا مونږه یو لارا مقرر کړی دا ولو شاء الله که خودلی که خوښوي الله لجعلکم نکړي بو تاسو امه دلا واحده یوا ولکن او لیکن ليبلوکم اغا ازمائش کوي پتا سو فيما اغا سکی آتاکم چې درکل تاسو ته فاستبقوا الخيرات بس بیړو کوي مسابقه کوي مخکې شي پنه کو کې نیکو تا نیکو کارونو د پاره الا الله الله طرف ته مرجعکم واپس لل دستاسو دي جميعا د ټولو فینبئکم بیا اغا خبر در کی تاسو ته بما اغا څه کنتم چې وای تاسو فيه چې باغې کې تختلفون چې تاسو به اختلاف کاو وانحکم فیصله کوا او دا یعنی حکم پکې دا مو چې فیصله وکا بینهم د دې پمنس کې بما د اغه انزل الله چې الله نازل کړی دی ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو واحذرهم او پرېګ د دوی احتیاط کوا ان یفتنوکا چې په فتنه کې دیوانه چي عم بعد ما انزل الله د بعض اغه نه چې الله نازل کړی دی الیک تا طرف ته دا اوس دی آیات کې بیا تفصیل ډیر دی دا دومره اشاره غونته واوري نو ته خو د الله باندې فیصله کوي خو دا مولا صاحب او دا بل صاحب او دا پیر صاحب دا خدانه پری دي نو پام کوا
چې هغه دی به ونخوي ځکه هغه به توای دا منسوخ شوی دی او دا اول او دا ورستو او دا داد او چونکی چنانچه یعنی اگر مگر دیگر وغیرہ دا الفاظ کوي نو الله وی ولا تتبع اهواهم د دې خواهشات پیروي بیا مکوا واحذرهم او یریگا دینه چې تاسو فتنه کې واچي گمراه دي کی څنا عم بعد ما انزل الله ودي خوې د هغه څنا چې الله نازل کړي دي نو تب فیصله د الله کتاب ته ګوري هغه ته بنه ګوري او دا به ګوري چې الله کتاب کې فیصله څه ده یا حکم څه ده الیک تا طرف ته فإن تولوا بکچری دوی مخواړه او فعلم بس په شا انما بشک خبر دا د بل نه ده یرید الله غواړي الله ان یصيبهم چې سزا ورکړي دوی ته به بعد د ذنوبهم گناهونه ده دی وانه یقینا کثیرا ډیر دغه چې ټوله سزا خو په قیامت کې ملاويږي او دغه سزا دلته ملاوي شي د کافر ته کثیرا ډیر من الناس د خلقنا لفاسقون فرمان دي اف حکم الجاهلیت یبغون اف حکم آیا فیصله الجاهلیت د جاهلیت یبغون دی غواړي د جاهلیت فیصله غواړي سره د چې قران راغله ومن احسن وسوق د خيستا خله من الله د الله نه حکما په فیصله کولو کې لقوم قوم اغه یقینون چې یقین ساتي اغه الله نه علاوه د بل چا فیصله ته څنګه خوخی او څنګه غواړي چې فلانه قانون یا فلانه شي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا مجوړوي اليهود يهوديان والنصارى او عیسایان اولیاء دوستان دا منافقین به دا کار کوي عبد الله ابن ابي خاص کر هغه سره جوړو او چې کله بنو کینوکان معاشره وکړه عبد الله ابن ابي په هغه شی و بیا چې نازي ضمانت کوم او پرېګ دی او مې نسي فلانه بعضهم زنه د دوی نه اولیاء دوستان دي بعض د زنو او من يتولهم او څوک چې دوستی کوي دوی سره په دوستۍ باندې نيسي دوی منکم استاسنا فینهم بشکا منهم د اغین ده دا داسې شو لکه يهودي چاغی سره دوستی کوي ان الله بشک الله لا يهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته ان قوم داسې ظالمانو ته فتر الذين فاستبغوا هغه کسان فی قلوبهم دغه پزړونو کې مرادون بیماری دا یسارعون هغه کوشش کوي منډي وهي سرعت بیړی توي هغه په منډي وهي فیم په هغه کې هغه طرف ته یقولون اوایب دا زموږ خلکم کوي او هغه وای نقشا مونږ یریګو ان تصيبنا دا چې وبرسي کې مونږ ته دائره څه مصیبت مونږ هغه ته ځکه ورزو یا تعلق ور سره ساتو چې مونږ بیا څه مصیبت کې وانه چولې شو او مونږ مکه نه تعلق دوستی ور سره وی هغه قبضه وکي نو زمونږ به دوستان وی ان تصيبنا دائره دا چې وبرسي کې مونږ ته څه تکلیف فاص الله بس نږدې ده چې الله آیات یا راولي بالفتح راو شي په فتح سره ان راولي فتحه او امرين یا بل حکم د عذاب من عندي د خپل طرفنا فيصبحون شبغي على ما اصر باغسبان چې پټي ساتلي دي دوی فی انفسهم بقول زرون کې نادمین شرمدا ويقول واي الذين كسنا من مؤمنان دي هؤلاء الذين دا خلق دي دا مؤمنان به وای د منافقین په باره کې کله چې وګوري په جهنم کې یا کافر سره په ملګرتیا کې دا هغه سره چې موږ سره قسمونه خوړل چې استعمال غره او د نن سره ولاړ دی دا د ملګری دی ويقول الذين واغ کسان امنوا چې مؤمنان دي هؤلاء الذين ادا هغه خلق دي اقسموا چې قسمونه به خوړل بالله په الله جاد ايمان سخت قسمونه چې انهم لا معكم بشکل دوی تاسو ملګری دي دغه تا قسمونه خوړل چې موږ تاسو ملګری یو نن دا کفر سره ولاړ دی حبطت برباد شول اعمالهم د دې عملونه فاصبحوا شذي خاسرين توانيان يا ايها الذين امنوا اے مومنانو من يرتد څوک چې واوړي مرتد شي منکم تاسو عن دیني د خپل دیننا څوک چې خپل دین نه واوړي فسوف نرزدا ياتي الله چرابوني الله بقوم يقوم يحبهم چې مینا بکئی دوی الله دوی سره ويحبونه او دوی بمینا کوي الله سره
ذلت نرم بوي نرمی کون کی بوي علی المؤمنین په مؤمنانو عزت سختی کون کی بوي علی الکافرین په کافرو باندې یجاهدون جهاد وکي دا پنځه صفاتونه ګور ډېر مزیدار دي او ډېر ضروری دي د یا الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه ورسل عزیز پس نورم چې عملونه ځای کیږي گمراه کیږي نو دا پنځه صفاتونه چې چا کیوي هغه به الله نه گمراه کوي یو الله سره مینا دویم اخلاق حسنه دریم کافر سره دشمنی څلورم جهاد پنځم په دین کې شرم نه کوي او یجاهدون دی جهاد کوي دا ټول بیانېږي یجاهدون او جهاد کوي دی په سبیل الله د الله بلا رکی ولا يخافون لومۃ لائم او نه یریږي د ملامتي کون کینا چې ما به ملامت کې او بیا برتوي چې وابي او یا بل ذالک دا یعنی دا بد الله فضلی دا صفاتونه درکېوي نو گمراه کېږي بنا نو یریږه ما ذالک دا فضل الله فضل د الله دی اوتی چې ور کوي من هغه چاته یشاء چې هغه غواړي والله والله واسع لوی دی وسیع دی علیم او پوه هم دی انما بشک خبر دا بل نه دا ولیکم الله دوست دستاسو الله دی ورسول او د پیغمبر هم دی والذین واکسن امنوا چې مؤمنان دي کوم مؤمنان الذين اغا يقيمون الصلاه چې قائمون و يؤتون الزکات ورکي زکات وهم راکعون رکوع کوي ټټشوي دي عاجزي کوونکي دي ومن اوسوک يتولى چې دوستی کوي الله سره او رسول او د پیغمبر سره والذین او کسانو سره امنوا چې مؤمنان دي فان حزب الله نو بشک دل د الله ان دا دل د الله دا هم الغالبون هم دی بغالبای یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان لا تتخذوا مجوړوي تاسو الذین کسان اتخذوا چې نیولې دي دینکم دین تاسو پورې هو زوټو کې هغه خلکو سره دوستی مکوي چې تاسو دین پورې ټوکی کوي ولعب او لوبه من الذين دعوا كسانوا اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی او کتاب من قبلكم تاسو نه وړاندې والکفار او کافر اولیاء دوستان وتقوا الله يرجد الله نا ان كنتم مؤمنين کچری تاسو مؤمنان یې و اذا ورکلنا دتم چې تاسو را بلې اذان مراد ده لکه چې اذان کې موږ مانځه ته خلق را بلو حي على الصلاه حي على الفلاح کلا چې تاسو आवाज کوي بلنه کوي اله صلات مانځه یعنی اذان کوي د مانځه اتخذوها نو دوی نسی هغه پوری هوزو ټوکی کوي ولا عبا او لوبه ذالک دا بانهم زکه چې دوی قوم داس یو قوم لا یاقلون چې نه پوهیږي قل او یا اهل الكتاب اهل کتابو هل تنقمون تاسو موږ نه بدل اخلي یو معنا بلا هل تنقمون آیاتاسو عیب نه لګوي من نامونګنا ان تاسو په مونږ کې بل عیب په مونږ نشي لګولای یا بل الزام په مونږ نشي لګولای یا بدل خلې مونږ نه خلی مگر اندا امن نچ مونږ ایمان راوړې دی بالله په الله باندې و ما په هغه انزل چې نازل شول الینا مونږ طرف ته و ما هغه انزل چې نازل شول من قبل دین وړاندې مونږ بل جرم خو نه کړي بس دا زمونږ جرم دی چې په قران باندې ایمان راوړې دی او په مخکینی کتابونو هم نو د دخشي بدله خلی تاسو مونږ نه او دین علاوه بل عیب خو نشي لګولای وان يكن اكثركم اكثر تاسو فاسقون فرمان دي قل اويا هل انبئكم آیا ز ان خیمه تاسو یعنی ز خبر در کما تاسو به شر ډیر بد من ذالک د دینا مثوبتن د بدلی په لحاظ سره د ثواب په لحاظ سره د انجام په لحاظ سره عند الله د الله په نسبت باندې من اغه لعنه الله جلانت کړ دی الله تعالی په باندې وغضب او غضب کړ دی علیه په باندې وجعل او جوړ کړل منهم دا غین القرده بزغانی دا الله تعالی غوی ته بدی خی ځکه چې تاسو موږ سره ځکه بدی کوي کنه چې کنه موږ باندې د قران نازل شوی دی هل تنقمون دی بجنه کوي نو تاسو څنګه یې تاسو خپل ځان خو ګورئ دا خپل ځان ورته الله خیوس چې تاسو هغه وای چې جوړ شي یو د دوینه القرده بزغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او بندگی کولا د غیر الله د شیطان او دا ډېر لوی عیب د چلانه علاوه بل چا ته سرخ کته کوي
او بندگی وکړه د شیطان اولایکم دغه کسان شر ډیر بد دي مکان په درجه کې یعنی په مرتبه کې واضل او گمراه دي ان سوا سبیل د سخیلارنا تاسو موږ توای چې دا گمراه دي تلخبل ځان خو ګوره واذا ورکلا جاءوکم چې دوی راشي تاسو ته قالو نو وای امن موږ ایمان راوړل دي منافقین او يهود هم پکې داخل دي وقد بتحقیق سره دخلوا دی داخل شي وو بالکفر په حالت د کفر کې وهم او دی قد بتحقیق سره خرجوا او وتل به اغه ان کفر سره حالت د کفر کې راغلل حالت د کفر کې لاړل دا هغه بد قسمت وي چې د قران پیغام ته قران دعوت ته د قران ترجمه تراشي او مکه سلار شي څنګه راغلي او ای تبدیلی پکې ورانه شي والله او الله عالم خپو هده بما باسبن کانو چې وي ودو یکتمون چې پټولې وترا او تب وګوري کثیرن ډیر منهم د دوی نه یسارعون چې تعدی کوي توندی کوي بیړه کوي فل اسم په ګناه کې ول عدوان په زیاتی کې په ظلم کولو کې واکلهم السحت او په خړلو د حرامو کې پېږي کې بیړه ده لبه اسا ډیر بد ما هغه کانو چې ودو عملون چې عمل کاو لولا ينهاهم الربانيون ولنا من کول دوی هغه مولایانو درویشانو ربانی الله ولا دوی الله ولا ولنا من کول والاحبار او عالمانو د دی عن قولهم الاسم اد گناه خبرنا او اینا د دی چې د گناه وا یعنی گناه خبره واکلهم السحت او قول د حرامنا اد دی مولایان دی من کول ولنا لبه اساډر بد ما کانو چې ودی یصنعون چې کولوي د دې علماو دا ډیر بد کار کو چې د امیان من کولنا وقالت اليهود او يهوديان يد الله جلاس الله مغلوله تړل شوی ده غلت او دې تړل شي ايديهم لا سند دوی وای مونږ باندې خرچ نه کوي الله او مونږ ته رزق نه را کوي دا د الله بند لاس بند او دا به دی و چې نویل چې مخکې مونږ باندې الله مهرباني کوله خو چې دا پیغمبر راغله دی بیا الله په مونږه مهرباني نه کوي نو لاس بند کړي نو الله ورته اوس خیری کوي لو غلت ايديهم او دې تړل شي لاسونه دي یا تړل شي دي لاسونه دي ولعنوا او اختشل پلعنت کې بما په سبب د هغه خبره قالو چې دی وکړه دې چې کوم خبره وکړه په دې باندې دی په ګناه کې راغلل بلکې یداه لاسونه د الله مبسوطتان خلاص دي پرانستی دی الله کلاو دی ينفقو هغه خرج کوي کیف یشاء او څنګه چې وغواړي هغه د پاره څه کمه ختمېدل نشته ولا يزيدن او خامغ زیات بکی کثیرن ډیر لره منهم د دوی نه ما انزل چې نازل شوی دی الیک تا من ربک طرف نه طغیانا وکفرا بنا فرمانی او په کفر کې دوی به زیات کی دستا طرف ته نازل کړي شوی شی کفر د دی دغه چې سوره بنی اسرائیل کې الله فرمایي ولا يزيد الظالمين الا خسارا ظالمانو ته صرف نقصان زیاتی نو قران واوري کله اعتراض کوي کله الزامات لګي کله فتوی لګي کله څه لګي نو هغه ګناه نور زیات شي والقینا مغواچ ولا بینهم د دې په منځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او کنا الى يوم القيامه تر ورځ د قیامت پورې کله هر کله او قدو چې دی بلکی نارن اور للحرب جنگ د پارا دا به د دې کار وی خاص کر دی يهوديانو او د عیسایانو چې اور به بلای بدای ټول عمر دې کې فائدہ د اصله خرڅولې پدې کې دي خپل حکمرانی پاتې کېدلې پدې کې دي او نور د دین ځان ساتل دی وای چې د مسلمانانو خپل کې په جنگ چوا نو تبتی بیغمای او اصله به دیم خرڅيږي هم د غرنګ نور فائدې دي پکې نو کلمہ هر کلا او قد چې دی بلکې نارن اور للحرب د جنگ د پارا اطفئها الله نو مړ کی اغا الله کله چې تا په علایت ماضی دا ټول کارونه درته الله کوي تبه نه مکیګا او د سیدان ورته خوار مکه و چې الله کني مونږ پرې داو او چې چل بو شو چې الله هیڅ چل نکی اطفا الله نو مرب کی الله اغا اور ويسعون او دی کوشش کوي په الارض فساد پس مکه کې د فساد کولو والله الله لا يحب النخوخي المفسدين فساديانا عمر تانو تا واقع ډیر زیاتی دي خو تشریح کم دا وخت هغه د سیلاب یو او بچوي کنه بیا بغي یو کس ورته ار کاله به یو کس قرباني کو نو بیا به ډیر نه راتلی
او بیا عمر انتن ته پته ولګی ځکه چلته مسلمانان راغلیو نو عمر انتنو په یو چټ باندې ولیکل ورکوټه وای چټ باغې ولیکل چې د الله د حکم نه بهيږي نو سم شه او کله الله د حکم باندې نه بهيږي نو زه پسې درځم بیا او هغه چټي ورواچو هغه سلاب یا راوچت نشو ته ولې دومره اثر وبدې کی هغه کاغذ کې دومره اثر ولې دا د عمر انتنو هغه ایمان په الله باندې او دغه د قران دغه وعده وی چې عمر انتنو په ایمانو چې ته خپکیګه ما دی به اور بلې زیاده تمر کوما دی به چلونه کوي زما چل دی نه لوی دی او یاد ساتي ډیره ضروری خبره ده دا تاسو نوجوانان خاص کر دوی ته ډیر خطاب ځکه کومه چې د مخکې کار کول پاتې دي الله دې تاسو نه کار واخلي ټول عمر الزام لګول دا کار مکوي او په دې الله نه خوشاليږي بلکې اصلاح کوي د ځان خپل عمل ته ګوره خپل اصلاح کوا خپل اعمال او موږ همیشه د پاره چې کله شکست خورو نو بیا دا نه وایو چې دا مونږ کې دا غلطي و بلکې الزام لګو دا غلط کو دا غلط نه خپل ځان ته ګوره چې ما څه غلطي کړې ده یا ما د پاره څه حکم ده د الله تعالی هر کله چې بلکې دی ور نو که امریکا زوره وروي نو امریکای ته مګوره خپل عمل ته وګوره غلطي دي کم ځکه دا ځکه چې امریکای مقابله کې بره خو یو الله شته دی یو رب شته مر کی دا اور الله تعالی کوشش کوي دوی بس مکه کې د فساد والله تعالی تعالی لا يحب المفسدين من ان كي فساديان سرا ولو ان کچری اهل الكتاب الكتاب امنوا ایمان راوړل او تقوا پرهیزګاری کړي وي لکفرنا نو موږ بل لري کړي وي انهم د دوی نه سیئاتهم گناهونه د دوی یعنی بوج د گناهونه د دوی سزا د گناهونه د دوی ولا ادخلناهم موږ داخل کړي وي دوی جنات باغونه تا جنات نعیم باغونه چې د نعمت نه ډک دي ولو انهم کچری دوی اقام تورات قائم ساتل وي تورات یعنی عمل کړي وي په تورات کچری دوی عمل کړي په تورات ول انجیل او په انجیل باندې وما انزل او هغه چې نازل شو الیهم دوی طرف ته یعنی قران من ربهم د دې رب طرفنا کدی دا کارونه کړی وې او موږ ته هم وایي کدا قران قائم کې لاکلون ابخری یعنی قوللی بوې دوی ته بسور کما من فوقهم د دې پاسنه او من تحت ارجلهم او دوی د لاندې نه برنه بوم نعمتونه را گزار کما یعنی باران رحمت د باران او نور نعمتونه د الله د رحمت او لاندې نه د سمکنه او یا نور مشران ورته نرم کما کشران ورته تابعدار کما نو کچېری دی ایمان راوړې وې او کوم دینو ولو انهم کچېری دی اقام التوراۃ عمل کوله په تورات او انجیل او په انجیل باندې و ما باغت انزل الیهم چې نازل شوی دی دوی طرف ته من ربهم د دې طرف طرفنا لاکلون دوی بخولل من فوقهم د برنا و من تحت ارجلهم او د لاندې طرفنا اند خپو طرفنا منهم ذن د دوی نه امه یودل د مقتصده چې میان راو دا یا داسې معنا کوا چې حق پرست ده په دې کې د خلک شته چې حق پرست ایمان راوړو وکثیر او ډیر یعنی ډیر منهم د دوی نسا ابد ما هغه عملون چې هغه کوي حق پرست کې شته خو ډیر پکې بدکار دي یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ تبلیغ کوا اور سوا ما هغه انزل چې نازل شوی دی الیک تا طرف دا ان قران خلق ته اور سوا من ربک استاد رب طرفنا و ان لم تفعل کچری داسې ونکي ان کله قران دی ونرسو فما بلغت رسالته نو رسول بدن ایتا رسالته پیغام رسانی بد کړي نه رسالته پیغام د اغه رسالت د اغه پیغام د اغه کدا کار دی اونکو والله والا یعصمک بجب کتاب من الناس د خلقنا دغه چې قران رسې بیا دشمنان ډیر پیدا کی د وهلو د مرکولو د فتوو وغیرہ وغیرہ نو الله وی زبد بچ کما دینه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیرا ولاړ و چې کله دا آیت راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیری لري چې الله سي ما غوسته بل پیرادار څه ضرورت ده نو والله یعصمک الله به بچ کی نو ته قران کار کوا د چا فتونه د چا وهلو نه د چا تختولو نه یریګما الله به بچ کی ان الله بشک الله لا يهدي لارن خي القوم الكافرين قوم کافر تا قل او يا اهل الكتاب اهل الكتاب لستم على شيء نه تاسو په هیڅ شي ان د دین نه پتی شي تاسو دین هیڅ دین نه ده ځکه چې تاسو ځان جوړ کړل
حتی تر دې تقیم التوراۃ چې قائم کوي تاسو تورات والانجیل او انجیل وما انزل او چې نازل شوی الیکم تاسو طرف ته یعنی قران من ربکم تاسو طرفنا ولا یزیدن او خامغ زیاتوی کثیر ډیر ته منهم د دوینا ما هغه انزل الیک چې نازل شوی د پتا یعنی قران من ربک طرفنا طغیانا نافرمانی او کفر او کفر دا قران د دې د کفر او سرکشی نور زیاتی ځکه چې په ضد کې راځي مقابله کې راځي حسد کې راځي فلا تاسا افسوس مکوا علی القوم الکافرین پداس قوم د کافرانو ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي والذین وا کسان هادو چې يهوديان دي والسابئون او سابئین خبر دین کې نیوی راوستون کې یا د ابراهیم علی السلام قوم یا ستاره پرست یا اوریدون کې راوړیدون کې والنصارى او نصارا عیسایان من یعنی مطلب دا د خلاصېدو خبره نه ده چې ته ځان باندې نوم دی مسلمان يهودي عیسائی حنفي سلفي دیوبندي بریلوي نمونه خو ډیر دي کنه زمونږه دا دې باندې نه خلاصي نو خلاصيږي بیا پس من هغه څوک امنه چې ایمان راوړ بالله په الله والیوم الاخر پر د اخرت باندې وعمل عمله صالحا نیک ډیر خیر نوم کې دوا په تنظیمونو باندې فلانه جماعت او فلانه جمعیت علماء الاسلام او فلانه خبره د دین نه خبره د نوم نه خبره خود عمل کول ده صالحا نیک فلا خوف يربني عليهم بدوی باندې ولا هم من بدوی يحزنون غم جنوي لقد بتاکik سر اخذنا منغا اغستوا ميثاق وعده بني اسرائيل د بني اسرائيلنا ورسلنا منغا راست او واستول املغل اليهم دوی ته رسولن پیغمبران كلما هر کلا جاءهم چراب دوی ته رسول یو پیغمبر بما فاغا ان فاغا حکم چې داسې حکم به ورته وکړو لا تهوا چې نبخختو انفسهم زونه د دوی نبخخو زونه د دوی فریقا یوډل کذبوا دروغجن کړه چې ته دروغ وای او فریقا یوډل یقتلون دی وجنی بعضی پیغمبران به مړ کړل او دی وجنه چې د دې نفسونه باغه خبره منلنه خوخه بنوا وحسبوا او دوی خیال کو ګمان کو الله تکونا چې نبوي فتنه عذاب خرابي غذاب فعمو نبيالاند شو وصموا او کانشول ثم بیا تاب الله توبه قبول کړل الله علیهم د دوی تاب الله مهرباني وکړه الله په دوی یعنی توبه قبول کړ د دوی ثم بیا عمودی وړاندې شول وسمو کانه شول کثیر ډیر منهم د دوی نه والله والله بصیر لذن کده بما يعمل عملون باندې چې تاسو یې کوي لقد بتحقیق سرا کفرا کافر شول الذين کسان قالوا چې وای ان الله بشک الله هو المسيح ابن مریم چې عیسی علی السلام دی یعنی الله خو عیسی علی السلام دی وقال المسيح او واي عيسى عليه السلام او حال دا چې عيسى عليه السلام واي يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اعبدوا الله عبادت كيد الله ربي جسما رب دي وربكم استاسهم رب دي انه بشك خبر دادا من اغسو يشرك چې شریک جوړ کی بالله الله سره فقط حرم الله بشك حرام کړی دی الله عليه باغمن الجنه جنت او زيبد اغ النار اور اور بوي وما للظالمين من انصار او نشته ظالمانو د پاره څوک مدد کوونکې لقد بتحقیق سرا کفرا کافران شول الذين کسان قالوا چې وای ان الله بشکل تعالی ثالث ثلاثه دریم د دریونه یعنی عیسی علی السلام او عیسی علی السلام مور او الله بدین دریم دی وما من اله او حال داده چې نشته بل اله معبود الا مگر اله معبود واحد یو وان لم ينتهوا کچری دیمن نشول عمد اغسن یقولون چې وای چې کنه الله درې دي خدایان درې دي لا يمسن الذين نقام خا بورسیږي هغه ته هغه کسانو تکفروا چې کافران دي منهم د دوی نه عذاب علیم دردناک افلا يتوبون نو آیا دوی توبه نه وباسي دوی معافي نه غواړي او ګرځيږي نه الله الا الله تا ويستغفرون وبخنه غواړي دلته د دوه ټکی راغله نو دلته ماناسته کو ورسته سوره هود کې او سوره نوح کې برازین معنا به دزدوي افلا يتوبون نو دی پښیمان کیږي نه د خپل ګنا نه را ګرځي نه د عمل ته ویل کیږي چې کم ګناه دي کړی یغه نه چې واپس شي ويستغفرونه او بخنه غواړي په خلی نو توبه عمل ده
او استغفار د پخله باندې دغه معافي غوښتل دي توبه چې کم کار دی غلط کړی هغه نه ځان راوړی او هغه نه کوي بیا او استغفار پخله بخنه غوښتل نو آیا دوی توبه نه وباسي توبه نه کوي الی الله الا تو استغفرونه بخنه نه غواړي والله ولا تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی مل مسیح ابن مریم نو زید مریم عیسی علی السلام الا مگر رسول پیغمبر خو دا څنګه چې کني موږ دا مانونه چې پیغمبر نه یا نعوذ بالله د يهوديانو په شان نور بیزتی کو نه پیغمبر دی قد په تحقیق سره خلت ترشوی دي من قبل وړاندې داغه الرسل پیغمبران و امه او مور داغه صدیقه رښتینی وا یقین ولا وا په علاوه ایمان او کان او د دواړه یا کولان چې خړلې اطعام خوراک دا ټکه خو ورکوټه د تفصیل پکې ډېر د ګوره اول دا چې خوراک کو خو ګټه مم کوله دویم دا چې خوراک کو خو باتروم واشروم او ضرورتونه نو یو سړی چې باتروم ته ځي هغه څنګه معبود کېدلی شي د عقل منی او یو سړی چې خوراک ته ضرورت لري څنګه الہ کېدلی شي او دا د ټولو خبرو دلیل ده د یو معظمګه دي شهزادګانو هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انساني ټول صفاتونه لرل نو بیا رب څنګه کېدلی شي الہ څنګه کېدلی شي انظر وګورا کیف څنګه نبین موږ بیان واضح کو لهم الآیات دیت آیاتنا ثم انظر بیا وګورا ان یفکون کم طرف ته اړولی روان دي افق درويخ توای یا افکا د حقنا باطل طرف تتلل قل اوایا اتعبدون آیات عبادت کوئی من دون الله سوا د الله نا ما د اغشی لا یملک چ طاقت نه لري لكم تاسو ضرر د نقصان ولا نفع او نه د فائدې والله الله هو السميع اوریدون کدی العلیم وبوهم ده قل اوایا اهل الكتاب اهل کتاب لا تغلو مبالغه مکوي غلو مکوي زیاته مکوي فی دینکم بخبل دین کې دې ټکی کېم دا ټول بدعات خرافات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الہ جوړول دا ټول په دې ټکی کې راځي مری کسړې ځان پوي کی زیاته مکوي په دین کې نه څومره دین الیوم اکملت لکم دینکم دین الله مکمل کړی دی ته به کې اضافه مکوا چې دا پکې دریم دا او دا پکې وما دا او دا پکې ربیع الاول دی او دا پکې قضای عمری دا اوس روانه ده او دا پکې فلانه دی او دا پکې فلانه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې نه واچولي نته مکوا زیاته یا افراد د زیاته تمام مجبور وا یا عقیده مساته چې پیغمبر نه خدای جوړ کې او امام سم نه پیغمبر جوړ کې یا پیغمبر نه لوی درجه ور کې نه داسې مکوا غیر الحق بنا حقا ولا تتبعوا پیروي مکوا اهوا خواهشات قوم د قوم یعنی د هغه قوم قد پتا کې سره دلو چې گمراه شوی دي یعنی کته ته دا بهانه جوړ شي چې پلانې صاحب وایي پلانی مولای سے پلانی صاحب ویلی دي نو مکوا خدای تابعداري د داسې خلکو من قبل دین وړاندې یعنی هغه خپل مخ کې نه گمراهو قد ولوا من قبل په تحقیق سره گمراه شوی دي مخ کې د دین او ادلوا گمراه کړل کثیرا ډیر خلکو لرا ودلوا گمراه شوان سواء سبیل د سخلارنا لعن الذين لعنت کړي شوی دي په هغه کسانو کفرو چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا علی لسان داوود په شبد داوود علیہ السلام لعنت خیره توای رحمت اپوزیټ ته خیره کړي وی د کافرو د بني اسرائیلنا چا په شبد داوود علیہ السلام عیسی علیہ السلام عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام ابن مریم چې زوی د مریم او علیہ السلام ذالک دا زکا بما سو چې ودوی چې نافرمانی کولا وکانو یعتدون ودوی چې زیاته کو وکانو ودوی لا یتناهون دا مضارع چې وی کنه عام طور باندې ماضی معنی موږ کو یا مضارع معنی او کو دا فکری په بنیاد باندې وشي یعنی الفاظ چې کله الفاظ سره د کوي یعنی بالکل چې د قاعده مطابق بیا سره وای دا مضارع دا مزید دي چې ان داخل په مضارع باندې نه معنی دا شو پیدا شو دا کاله چرته بلې روجه کې چرته مکرا کی نو سره یو ختم د قران کریم د ګرامر په بنیاد باندې وکي نو وکان ودیاتدون چې زیاته کو وکان ودی لا یتناهون چې نه من کول دا د اغید مولایانو خبره کوي ودوی چې نه من کول خلق عن منکرین د بدنا فعلوه چې کو باغی لبه سړیر بد ما هغه کان ودوی چې يفعلون کولی ترى تبغور کثیر ډیر منهم د دوینا یتولون چې دوستی کوي الذين كسانوا سره کفروا چې کافران دي لبه سړیر بد ما هغه قدمت
وی لګل لهم دیتا ان په خپل لاسا انفسهم خپل ځانونه خپل لاسه چې خپل ځان ته ولګل دا ډېر بد دي ان سخط الله دا چې سخطا غصه شو ناراض شو الله علیهم بدی باندې او فی العذاب وعذاب کې به هم دی خالدون همیشوي ولو كانوا يؤمنون كثيري دي ایمان را وړي وي بالله تعالی او نبی او پیغمبر وما او باغ انزل نازل شل الیه دی طرف ته متخذوهم نو نبني ولي دوی اولیاء دوستان کافر لرا ولكن كثير دير منهم دوی فاسقون فرمان دي لا تجدن اشد الناس خامخ وتبيامهم اشد دير سخت الناس خلقنا عداوه په دشمنی کې للذين او خلق امنوا چې مؤمنان دي اليهود يهوديان والذين اشركوا چې مشرکان دي ان تب مؤمنان سره په دشمنی کې سخت يهوديان او مشرکان عمومي چې دا اذا هول مجموعي طور باندې يهوديان او مشرکان دا مسلمانانو سره په دشمنی کې سخت دي ولا تجدن خامغه تب بیامم اقربهم ډیر نږدې مودتن په دوستۍ په محبت کې للذین اغه خلق تآمنوا چې مؤمنان دي الذين اغه کسان قالوا چې غي وای ان نصارى موږ عیسایان یو ان عیسایان وو مجموعي طور باندې مسلمانانو سره دوستی کوونکي وي دا سنا ټول څه خلق وي چې دشمنی کې به عیسایانو نه سخت وي یا څه خلق وي چې يهوديانو نه نرمي ذالک دا ولید عیسایان نرم دي بان منهم جزان دوینا قسیسین عالمان دي ورهبانا او د الله نه یریدون کې دي وانهم دوی لا یستكبرون تکبر نه کوي غرور نه کوي الله دې متصف دې باندې کوئی کې الله د عمل کولو توفیق راکړي